کتونکو د بهار علي د بهادرۍ چرچې په ټوله پښتونخوا کې ویډیو م کتله او په یو داسې انداز کې جنګېږي، زخمي دی، خو بیا مې د دغه ډاکوانو د دغه شرخوښو پسې په ماد وجود خطا دی. موږ وایي چې دا به څوک وي بهار علي، ولې چې میچنۍ پولیسو د هغه ځای ذکر کېده، خو هغه هم د چارسدې وخته د چارسدې پولیسو د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې قربانۍ ورکړې. دغه بهادر پولیس نن ټارګټ کېږي، خو د بهار علي د خاندان د شهادتو دغه سلسله د اوس نه د 96 نه روانه ده، او زمونږ سره دلته یو ورور موجود دی هم په پولیس کې دی، او د هغه قربانۍ، د هغه مړانه، د هغه بهادري موږ یې وینو په دغه ضلع کې د هغه کارکردګي. خو نن راته پته چې هم د بهار علي رور دی. د دې نه مخکې په 96 کې افسر علي یو ډېر تکړه د جرایم پیشه خلکو سره جنګېده، هغه هم دغه شانتې میدان یې نه دی پرېښی، ورپسې و. خپله پېژنګلو که زموږ کتونکو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د شهید افسر علي او د شهید بهار علي مشر ورور یم. مونږ څلور وروڼیانو او اوس دوه زمونږ وروڼه شهیدان شو په پولیس کې، او دوه وروڼه مونږ پاتې شو. اوس په تاسو ته د بهار علي په سلسله کې یو دوه خبرې وکړم چې مونږ باندې په هسپتال کې هم ډېره سخته تېره شوه، خو زما ورور ډېر د بهادرۍ مظاهره کړې ده، او دا د بهادرۍ مظاهره دې سره زما د زړه درکن یو پوټې ښه شي، کمزورې دړکنې هلک اوچت شي، او دا بهادري ډېره کړې ده. په بېغیرتوب په دلتوب باندې نه دی مړ. زما ورور په شهادت باندې وفات شوی دی، او شهادت ګټل ډېر ګران کار دی، هغه پې ځان قربان کړی دی. زه په بهار علي باندې فخر کوم، او په افسر علي باندې هم فخر کوم. دا پولیسو زمونږ مشران آی جي پي صاحب او سی سی پي صاحب، اهلکار نور ملګري، او خاص کر زما د ورور چې چا خدمت وکړو په پولیس لاین کې پېښور کې، زه د دې ټولو مشکور یم. او مطلب دا دی چې ما سره ډېر کاپریشن کړی دی، او خاص کر آی جي پي صاحب زما په سر لاس خیرې. خو دا کوم حادثه چې پیښه شوه د مرګ، نو دا د مرګ سلسله او د زندګي ختمېدل دا د بره نه دي، دا د هغه بادشاه په لاس کې دي، دا نه د آی جي صاحب په لاس کې شته، نه د سی سی پي په لاس کې شته، نه د ډاکټر په لاس کې شته. ډاکټرانو ما سره ښه کاپریشن کړی دی، زما د ورور ډېر خدمت کړی دی، او وختن په وختن افیسر مالا د پولیس مکمل ټیم په ټیم باندې زما خبر اخیستې دی، ټیم په ټیم باندې مړ شه، خو دغه شان مړ شه، په بهادرۍ مړ شه. نو بس الف خان شیرپا ما سره عمدار ناس، نو هغه ما ته وایي چې ته ووایه چې د مړ شه، خو دغه شان مړ شه، په بهادرۍ مړ شه. او دا حقیقت خبره هم دا ده چې بهادري نه کې نو شهادت هم نه میلاویږي، شهادت د بهادرۍ نه هسې نه میلاویږي، د صوبې امن هم بیا نشي او د صوبې امن هم بیا نشي راوستی، او د قوم او د دې ځمکې خیرخوا هم ته نشي جوړېدی. ښه افسر علي څنګه دغه شی و؟ د افسر علي قصه راته د افسر علي چې کوم دی، نو دا دغه په مخ یو 302 وشوه په تنګي په میله کې، د مویشي میله وه، د مال منډی وه، او هغې کې هغه 302 د هغه مخکې وشوه. دوی له چې اطلاع ورکړه د دې بیټو په هغه میله کې، او دوی له اطلاع ورکړه چې یاره دغه دی کې چا سړي وویشتو. دوی یو دم راودانګلو، خو دا 2 سپیانو، زما دا روډ لږ باډي بلډرو مضبوطو، قد نه م لوړو، او دا بل چې کوم دی دا لږ د قد نه سپکو کمزور، لږ زما غوندې که نه مثال خبره کمزور، دواړه خو یو شان نه شي کېدی. نو بس دوی چې هغه کتلي، نو هغه اندازې مطابق یو سړي بس غروالې چې غرې والې، بس دوی هغه پسې شو. هغه حقیقت د خادم الله زوی، د ملزم د پلار خادم الله نوم دی، اوس وفات شوی دی، هغه راضینامه هم شوې ده، خو ډېر وخت پس شوې ده. بیا چې کوم دی نو دوی ورپسې وو،
نو هغه سړي ته ځان په دې میله کې داسې ګډوډ کولو او بیا ورپسې بازار راغی، بازار پسې ورکوټې محلې رالې او ډېر ځای کې دوی ورپسې منډه ولو. بهر حال د هغه ملزمانو زما ورور ته دېخوا مخ راوړ، زما په منډه شوټ کې روانو، خو سپورټ ورته نو د پټېدو، سپورټ ورته نو نیغ پې ور روانو او د هغه د نغي فیر وکړو، زما ورور په دې سینه باندې مخامخ ولګېدو. دې کې د هغې کهاني ختمه شوه او بس بیا واپس نه هغه واده نه وکړې، بچي د هغې نو هغه تقریبا دغه خوشه 26-27 سال عمر و. بهار علي څو بچي؟ د بهار علي مال د خدای 3 زامن دي او خو ډېر واړه دي. مشرې دوی 2 عمره دی، دې ماشوم ته وګوره دا دومره دوی مشرې دومره نور دنه ښه واړه دي، لوریان یې نشته. تاسو اطلاع څه ټایم شو ته وی هسپتال کې داسې لږه سختۍ شوي دي؟ کومې سختۍ څه شوي؟ دا هسپتال سختۍ مطلب دا چې لکه د مونږ د رور د سات په سات به مونږ دغه د مړ شو، دغه د سای ورکړه، دغه د مړ شو، خبره دا کوم دوی په کوم ځای لګېدلي وو؟ دوی چې په دې تشي باندې لګېدلي دي، خو د تشي سره جوخته د اینه ټچ شوی وه، هغې ټوله مسله خرابه کړې وه. دغه ویډیو چې ښیي که نه دا څنګه دي دې ټایم کې کوم ځای باندې لګېدي؟ نو اوس ویډیو خو ما په خپله نه کتلی ده او نه ګورم، زه ویډیو ته نشم ټینګېدی، دونه ضرورت ما کې نشته. دغه ویډیو ما نه وکته او نه ګورم، بیا هم نه ګورم. خو په هر حال ما ته دونه اطلاع میلاو شوې وم، ډېر بهار علي ما ته په خپله په زخمي حالت کې رینګ کړی دی او چې زما یو لور و هغې ته رینګ وکړو، چې هغې ته چې ابو ته ووایه چې کاکا مې لګېدلی دی او فوراً ته علاج ته ځان ورسوه. بس دومره خبره یې کړې ده. واقعه څه وه؟ بیا خبر شوي چې څه واقعه بیا دا خبر شو چې بس دا بینک باندې دی ډیوټي وه او په بینک باندې مطلب دا کوم چې ډاکوانو او خطرناک ډاکوانو او پلانینګ و، نو هغه د دې ډیوټي دوران کې هغه بینک ته دننه کېدل یا دننه شو او بالکل هغه د روپو هغه تیله هم کابو کړې وه. نو ده په یو لاس باندې هم دغه ملزم نیولی او په بل لاس یې تیله یې کابو کړې وه، که نه چې هغه ته یې چې وغورځوه او بل د دې ملزم د دې ډاکو ملګري راغلی دی، هغه زما پر ور باندې پیر وکړو، زما ورور هغه نه ولګېدو، زما ورور چې هغه نه ولګېدو د سیف کولو کوشش بیا هم د سیټ ته د تلو کوشش بیا زما ورور په کرالینګ شکل کې کړی دی او بل اړخ ته وړېدلی دی. خو زه به ده ووایم چې د سپیانو زما ورور سره مطلب د بهادرۍ مظاهره نه ده کړی. بینک والا څوک راغلي؟ بینک والا په هغه ورځ باندې تقریبا د 2 شپې پس جوړې بینک دغه ته راغلي و هسپتال ته تپوس له، دلته نه راغلی. څه سیاسي ام پی ایم نه دلته د 400 خو ډېر مالا مطلب دواله خلک رالو او پدر شکور خان راغلی دی او سکندر صاحب راغلی دی او دا دې د سری د قاسم علي خان راغلی دی، الله دې خوشحاله کړي. او زه په دې نه دا زما د کلي زما په حق دی، زما ته سکون میلو شي که نه چې د مل دپاره صوبې دپاره قرباني ورکوي او دله راشي نو بیا لکه دا د قوم خیرو دی، دا ستا اساسه نه وه، دا د ټولې ضلعې اساسه وه، موږ پرې فخر کوو. بلکل. نو په دې وجه زه د خپلو مشرانو نه هم ډېر خوشحاله یم او پولیس اهلکار هم ماله ډېر راله. دا زما خوا کې زما یو ملګری رارې ناست دی، دا زما د ورور دا ډرایور دی د موبایل او زما د ورور ملګری دی، دوستي او تعلق ورسره تېر شوی دی. نن ما له دواله راغلی دی، زه یې پېژنم هم نه. ستاسو نوم دی؟ افتخار دی. افتخار ته ورسره ډرایوینګ کوو؟ ما دا ډېر وخت خبره ده، موږ سره خو ډېر پاتې شوی نو دوا سره هم داسې یو هفته نیمه راسره تېره کړې ده. ډیوټي بس په پېښور کې پاتې شوي؟ د ده پېښور کې زیاته پېښور کې پاتې شوی دی چې بس ټوله ډیوټي بس دا غریب شهادت ملته پېښور کې نصیب. گپ شپ پې سره څه لګه؟ یاره دا داسې انسان و چې بس دا د ماشوم نه ماشوم او غټ نه غټ و، ده کې څه داسې خبره نه وه. مونږ ته ډېر متاثر و، زمونږ اوس هم یقین نه راځي چې هغه مونږ سره نشته په دې دنیا کې. او ویډیو ته چې څنګه دا د خیره سره مشر ورور خو د والد صاحب غونته کې درجه لري، نو چې مشر ورور یې نشي کتلی نو مونږ به یې څو ګورو. مونږ خو وایو چې اوس هم مونږ سره هغه همغه رنګ دی. او مونږ ډرایوران صاحب یې داسې ګپ شپ لګول، هغه کې به دا خبره نه وه چې دا سینر و دا جونر، دا خبره پکې کم از کم نه وه. لکه خامخا عهده ورسره وه، خو لکه هغه به داسې ګپ شپ لګول لکه دورونه غونډه کې. د ټوله ډیوټي په پېښور کړی د تقریبا 4-5 کاله غالبا بلکې زیاته 400 کې ډېره ډیوټي کړې ده او لږه پېښور کې خو تقریبا 5-6 کاله په پېښور باندې تېر کړه. تاسو ټول خاندان جوړ پولیس کې یاره بس زمونږ زمانه سلسله شروع شو نو بس زه پکې فوج مې پکې وډزو او قسمت خو زما خو مطلب دا
زما خو پکې دوه محکمې کراس کړي باقي پکې بیدار راغلی دی پکې شهید شو بیا هغه ختم شو بیا پکې دا بهار خان شهید شو نو به د تقدیر لیک دی او د الله فیصلې دي نو به دې کې بس موږ څه ویلی شو فوجي شهیدیږي پولیس شهیدیږي او په داسې حالاتو کې بیا په دې سوشل میډیا داسې خلک که نه چې دوی پسې مسخرې کوي ټوکې کوي لکه څه هغه ټایم کې ډېر ته څه ملاوي یاره چې دا دې پسې خلک مسخرې کوي او ټوکې کوي نو بس ما ته ډېر افسوس بیا ډېر زیات افسوس خو څه به وکړم څه کولی نه شم کنی دا د ټوکو د مسخرو خلک چې کوم دی نو داسې خلک سره خلک ټوکې مسخرې نه کوي بلکې د داسې خلکو په سر باندې خلک د لاس په ځای کلکه سنګل وتروي او شانه بشانه ورسره ودرېږي چې دا خو زمونږ د قوم خدمت دی دا زمونږ د خاورې خدمت دی زمونږ د صوبې خدمت دی تنخواګانې خو ټول خلک الي خو چې دا بیلټ واچوي نو دښمن دی په پټ راغی بس پټ راغی تنخوا خو ټوله دنیا دا لري دا څوک تنخوا نه لري تنخوا خو بغیر کېږي نه پوه شوې نو بس زه به دې کې علف خان صاحب زه به تاسو ته نور زه څه ووایم مزید زما دې وخت ذهن هم دومره برابر نه دی زما دې وخت ذهن مکمل برابر نه دی ځکه زما نن د روډ درېیمه را او قسم خلک مال راله الله دې عزتمن کړي الله دې قدر وکړي پولیس هم وختاً په وختاً راځي د دې نه مخکې یو دوه ټرنیانې راغلي پیسېګان چې کوم د سره برتي و ټرن کې هغه کسانو هغوی ته ما د سترګو لاندې کتل خو ما نه پېژندله بیا زه ورغلم بیا مې ورسره تعارف وکړو داسې زما دا رور راغی نو دا زما د پولیس رور دی نو ده سره خو د بهالي رشته نه ده زما ورسره هم رشته ده زه هم پولیس والا یم خو ما ډېر وخت کتلو بیا ورته رانږدې شوم بیا مې ته په مزه غوندې تپوس وکړو دا ګوره دا ده چې په مړینې باندې اکثر خلک مړه شي نو یې مړ شو که نه وروره یې نه پېژنم او چا له به ورځم دا رشتې چې کوم دی دا تا له چې راشي نو سلر ته میلو شي خو ګرانو کتونکو منګه دغه رور په فوجي پیژنو د روخانزیب د وخت نه چېرته هم چې په چوک او په چوراهو باندې د ډیوټي کړې ده نو موږ په نرتوب لیدلی دی او فوجي وایي دغسې یس او نو به د دوی خو یو کار وي نو دغه دی نن هم چې دغه وشو چې دا د بهار علي رور دی دا د افسر علي رور دی دا رشته هم نه وه پاتې پاللې نو نن یقینا د دې خاندان لپاره زموږ د ذلې سر یې د فخر نه اوچت کړی دی الله دې دوی له صبر وکړي موږ سره